وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. حضرت ابو हरेरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अल्लाह की कसम में अल्लाह ताला से एक एक दिन में 70 मरतबा से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार करता हूँ। मुहतरम दा हदीस तासु वारिद व हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाई कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नामा वारिद पैगम्बर अलैहिस्सलातु फरमाइल कि په الله مې قسم چې زه په ورځ کې د اویاو کارتونه زیات استغفار کوم. پیغمبر علیه السلام دومره لویه هستی، نو موږ او تاسو له پکار ده چې موږ او تاسو ډیر زیات استغفار کوو، د استغفار د کولو اهتمام وکړو، ځکه استغفار سره د انسان چې کوم دی کوم صغیره ګناهونه هغه معاف کیږي، او بل انسان څوک چې ډیر زیات استغفار وی د استغفار اهتمام کوي نو په رزق کې به برکت راځي. اول بعض کتابونه لیکلي څوک چې ډیر زیات استغفار اهتمام کوي نو اولاد به چې کوم دینو د چا نارینه اولاد نوي، الله رب العزت ول نارینه اولاد ورکوي. ډیر فواید دي استغفار. نو استغفار کول دا ډیر زیات بهترین عمل له چې انسان هر ټیم د استغفار اهتمام کوي. بل مسلم شریف حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمای چې زه په ورځ کې 100 پیری استغفار کوم. نو د دې وجې نه محترمو د استغفار اهتمام پکار دی چې موږ او تاسو ټول مسلمانان د استغفار اهتمام وکړو.